العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. په دنیا کې چې د روز اول نواله تر د دنیا د آخري ورځ انسان په یو محنت کې یو جدوجہد کې په یو کوشش کې هغه لګیا دی. څوک هغه لګیا دی دنیا ګټي د تجارت په ذریعه سره، څوک لګیا دی دنیا ګټي د زمیندارۍ په ذریعه سره، څوک د صنعتونو او حرفتونو په ذریعه سره، څوک هغه ځان د اقتدار کرسۍ ته هغه رسول غواړي. بس نظر په هغه وګرځوه او په دنیا کې د اولنۍ ورځې نه واله تر اخره پورې هر انسان په یو کوشش کې په مشقت کې اخته دی. د دې ټولو انسانانو د مشقت، د دې ټولو انسانانو د دې کسب د کوشش خلاصه مقصد غرض یو شی دی. که بادشاہ دی هغه هم د دغې په تلاش کې دی، که وزیر دی هغه هم د دغې په تلاش کې دی، که صنعتکار دی هغه هم د دغې په تلاش کې دی، که تاجر دی هغه هم د دغې په تلاش کې دی، که زمیندار دی هغه هم د دې په تلاش کې دی. هر انسان وایي چې دا به ما ته په څه طریقه باندې حاصل شي. اوس هغه څه شی دی چې دا ټوله دنیا د هغې په حصول کې اخته ده. هر انسان د هغې د حصول دپاره محنت او کوشش کوي. هغه څه شی دی؟ نه هغه یو شی دی چې ټوله دنیا د هغې دپاره اړم ده چې اطمینان او سکون آرام دا به ما ته په څه طریقه باندې حاصل شي، د زړه اطمینان به ما ته څرنګې حاصل شي، څرنګې به زه خوشحاله زندګي تېره کړمه. بس لنډه دا چې اطمینان او سکون دا د انسانانو د منډې ترړې یو مقصد دی. بس خو دې ته هم هغه نظر کول پکار دي چې د کوم مقصد دپاره چې دا انسان لګیا دی، د پسې عبادات پرېښودلي دي، د پسې اکثر خپل وطن هغه پرېښودلی، خپل کور کلی هغه پرېښودلی، خو د دې په تلاش کې او د دې په حصول کې انسان سرګرم دی. نو سوچ په دې خبره باندې پکار دی چې آیا دا انسان چې دا اطمینان او سکون او راحت تلاش کوي او په کومو چیزونو کې هغه تلاش کوي، دی انسان ته په دغه چیزونو کې دا راحت، اطمینان او سکون آرام میلاویږي او کنه دی اسی په شړه باندې اړم دی.
نو هر کله چې د ټولې دنیا د روز اول نه واله تر د روز آخر پورې نظر واچي او نن هم دنیا په کوم کوشش کې هغه لګیا ده چې سکون او اطمینان تلاش کوي آیا دوی ته په دغه اسبابو کې سکون میلاو شو او که میلاو نشو نو بعضې خبره اسی فرضي او بعضې خبره واقعي او حقیقت وي چې چرته یو بادشاه دا نشي ویلی چې ما ته زما په بادشاهت کې اطمینان دی چرته یو وزیر هغه نشي ویلی چې ما ته زما په وزارت کې اطمینان دی چرته یو جاگیردار او صنعتکار هغه داسې نشي ویلی چې زه دا کوم بزنس چې کوم او دا کوم کاروبار چې هغه کوم زه پکې ښه مطمئن یم دا چرته هم هغه نشي پته ولګېده چې د انسان نه د اطمینان او د راحت لاره خطا شوې ده دی چې اطمینان او سکون په څه کې ګوري هغې کې اطمینان او سکون نشته دی په غلطه لاره باندې هغه تللی دی تر سم کې نه رسي بکعب اعرابي कि ई रह कि तू मेरवी बतुर्किस्तान नू सड़े रवान दे तुर्किस्तान पला रवान दे او امید داده چې زه خانقابې ته ځم روان په یوه دی غرض یې هغه بل چېرته هغه دی خپل مقصد ته نشي رسېدلی نو د دنیا په سازو سامان آلات اسباب بادشاہت وزارت صنعت حرفت تجارت دا ټول هغه اسباب دي چې انسانانو د خپل اطمینان او راحت لپاره اختیار کړي دي خو چېرته هغه چا دا ونه وي چې ما ته په دې کې اطمینان دی خو که تپوس کې هغه به پریشاني نو دا خبره یو حقیقت شو چې انسان چې اطمینان په کوم شي کې هغه لټوي کومه لاره د اطمینان د حصول دپاره اختیار کړې ده هغه لاره ټیک او درست نه ده د دې مثال داسې دی حکیم الامت مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله تعالی یو مثال ولا هغه پیش کړی چې کوم سړی هغه په ګناهونو کې اخته دی په دنیادارۍ کې هغه اخته دی او دی د اطمینان او د سکون په تمه دی وایي دا داسې ده لکه د یو انسان په بدن باندې خارښ ولیدي اوس دغه خارښ یو لاره خو هغه دا ده چې دی د دې اصل سبب او علت معلوم کړي وجه معلومه کړي چې دا خارښ زما په دې بدن باندې د څه شي د وجې نه لګېدلی دی یو خو دا او بیا هغه وجه د هغې علاج یوله دویمه ده چې یو انسان راولګي او دغه خارښ وقتي طور باندې په دې ګرولو باندې هغه دفع کوي نو کله چې انسان دا خارښ په ګرولو باندې هغه دفع کوي وقتی طور باندې د انسان بدن ته د څرمن ته اطمینان او سکون راحت پوره شي خو لږ ساعت پس چې سیکې نه د هغه څرمنې نه وینې روانې شي او دا انسان په دغه ګرولو په دې وخت کې ډېر زیات اطمینان او سکون په دې کې محسوسوي چې دا چېرته هغه سکون دی حالانکه لږ ساعت پس دغه ګرول چې ته اطمینان او سکون ګڼې لږ ساعت پس دغه هلاکت او بربادي د انسان دپاره یوه لاره ده او یوه لاره دا ده چې ته د دې وجه معلومه کړي چې زما په دې بدن باندې دا خارښ د څه شي د وجې دی چې هغه د وینې مسله ده د وینې ګندګي ده لاړ شي او د هغې لپاره علاج هغه وکړي
نو هر یو عقلمند ډاکټر ته ضرورت نشته دی، هر یو عقلمند بتاته وایي چې دا اوله لاره درست ده او دا دویمه لاره دا خو د هلاکت او د بربادۍ ده. دغه شانتي انسان اخو مثال شو اوس د دې نه هغه اصل مقصد ته چې انسان د ده د زړه د ده د نفس هغه تقاضا دی چې په څه طریقه باندې ماته اطمینان حاصل شي، دی دا غواړي. نو یوه لاره اکثرو خلکو د دنیا دا اختیار کړه چې د جایز او ناجایز دایره هغه پار کړه، صرف او صرف د څه دپاره چې ماته اطمینان هغه حاصل شي. نو وقتي طور باندې هغه مزه خو راغله، لکه څنګه چې د څرمنې په ګرولو کې وقتي طور باندې خو تا ته سکون هغه راغی، خو نور په حقیقت کې لږ ساعت پس ستا د بدن نه به وینې روانې. دغه شانتې د اطمینان او د سکون د حاصلولو دپاره دی انسان ګناه اختیار کړي، د خپل خواهش د تکمیل دپاره، د خواهش د پوره کولو دپاره انسان راولګي ګناهونه یې هغه شروع کړي، ناجایز کاروبار یې هغه شروع کړي، سود یې هغه شروع کړي، سټۍ شروع کړه، غلا یې هغه شروع کړه، زنا یې هغه شروع کړه، د څه شي دپاره؟ د اطمینان د تحصیل دپاره. خو په دې څیزونو کې هغه ساعت باندې او لږ ټیم دپاره به ته خو اطمینان بیا مومې، خو د هغې نه پس په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا هلاکت او هلاکت او بربادي او بربادي. اوس چې کله د یو انسان په دې خبره باندې یقین خاص شي چې دا ګناه سوا د هلاکت او د بربادۍ نه بل څه نه ده، نو داسې یو انسان هم هغه نشته چې راولګي په یو ځای کې د ده نیمه ګنټه پاتې کېدی، په بل ځای کې د ده ټوله زندګي. داسې یو هوښیار انسان هغه نشته دی چې نیمه ګنټه دی په کوم ځای کې پاتې کېږي، د دغه ځای لپاره دی راولګي او خپل همیشه زندگی چې په کوم ځای کې دا په کوم وطن کې دی پاتې کېږي هغه ټوله برباد کړي د دغه نیمې ګنټې لپاره. هر انسان به ورته وایي چې دا خو دغه مقلان و هغه مقل. دغه شانتي مثال د دنیا او د آخرت د زندګۍ. د دنیا زندگی دا داسې ده لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا کې داسې هغه اوسېږه لکه ګویا ته مسافر یا رهگذر. نو د رهگذر خوی خو هغه دا نه دی چې هغه دې ځان له په کومه لاره کې روان دی، یو ځای کې هغه د توت د سوري لاندې چې دی نه هغه کېناستو او دغه ځای کې میټیریل ځانه برابر کړي او بنګله شو. هیڅوک هم هغه نه دی، وایي دلته وختي زما رهگذر دی، اوس په دې ځم. حدیث فرمایي سرای ساختن آیین کاروان نیست. سرای ساختن آیین کاروان نیست. د قافلې طور طریقه دا نه چې دا په کوم ځای کې پړاو هغه وګرځوي د لږ وخت دپاره بس راولګي هلته کې بنګلې ځانه جوړوي، هلته ځانه کور جوړوي، بس هلته کې دی دا هم برداشت کوي چې بس په دې ځمکه دې زه پروت یم او سر ته مې د هغه بالښت پروت یا دې نه پروت پسې یو ګټې ته دې زما سره هغه پروت دی، دغه هم هغه برداشت. خو چې کله د انسان په دې خبره باندې یقین خاص شي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم شي ته ګناه هغه ویلي، زما دین کوم شي ته ګناه هغه ویلي، یقینا په دې کې به زما بربادي. لکه مثال یې داسې دی وایي یو سړي ته په رشوت کې هغه 10,000 روپۍ میلاو شو. پخوانی خبره ډېر لوی خطیر رقم و 10,000 روپۍ. خو یې هغه روپۍ د واخیستې او خوشحاله شو په جیب کې هغه کېښود.
بل یو کس وته هغه وي چې په دې دا 10,000 روپۍ خو تا واغستې خو په دې 10,000 روپو باندې له پاسه ستا د 500 اړرون لیکلي دي شاته د پسې پولیس هغه را روان دي بنا هغه شو د چې د 500 هغه منظور کړل دی بالکل په جیب کې هغه پروت دی چې د دې 10,000 روپو نه هغه خبر اوس یقیني خاص شو په دې خبره یقیني په دې خبره خاص شو چې او دا زما لپاره اگر که فایده ده خو زما لپاره لږ ساعت پس په دې کې علاقه کوي دی اوله کې هغه 10,000 روپۍ د کډر ته گزار ګوره کله چې انسان ته چې لاړ شي لږ ساعت وس لږ مخکې حالات وسوم هغه دی او مخکې تېر شو تاسو مو دي چې معمولی هغه یقین زما ستا بنده په خبره باندې دومره خاص شو چې شي کوه بات چې اگر یو بیماری ده وبای مرض دی دا ته لګي د بنده په خبره چې زمون یقین خاص شي څومره هغه موږ احتیاط شروع دا ولي دا په خبره زمون یقین خاص دی ډاکټر له تلاړ شه ډاکټر تا ته وایي چې دا د خوراک به هغه نه خوري که دا د خوراک چې هغه وخور د دې د وجې نه به ته خرابېږي چې کور ته راشي بیا هم هغه خوراک پرېږده چېرته یې نه ولې د ده په دې خبره باندې زموږ یقین خاص شي موږ د عقل شي نه ځان ساتو افسوس خبره دا ده چې مسلمان دې درجې ته هغه ورسېده چې د خدای او د رسول په خبره باندې د دا اعتماد نه چې خدای او رسول ته ګناه هغه ویلي په دې کې زما دپاره اطمینان او راحت او سکون نشته دی بربادي مفتی مولانا شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي وای دنیا کې خلک هر سړی د راحت په تلاش دی اوس راحت چې د کوم شنو دی نه خلکو هغه پرېښودی خو کوم چې اسباب د راحت دي اسباب د راحت اختیار کړي اوس سبب باندې د هغې اثر مرتب کول دا خو د خدای پاک کار دی دوایي ته وخوړه دا خو ټیک ته دا سبب هغه اختیار د دې نه پس ښه کول د دوایي کار دی اوس خو دې هغه وغوښتل چې خبرې کې وکړي ونه غوښتل د دوایانو دنیا لکه د دې مثالونه بهر تاسو په معاشره کې هغه اوبه دي تا هغه وڅکي سبب د اختیار دی اخوا تنده ستا خدای پاک ډوډۍ به تا وخوړه لوږه هغه ستا به ختمه شي د خدای په حکم باندې دا صرف سبب هغه اختیار دی نو خلکو اسباب د راحت په اختیار کړي او غرض یې دا دی چې څه چلو شي موږ ته راحت حاصل شي حالانکه راحت او د زړه یو کیفیت نوم دی چې هغه انسان ته په اسبابو نشي حاصلېږي هغه انسان ته حاصلېږي په تعلق مع الله چې کله د انسان تعلق مع الله درست شي الله تعالی دی اول زما پسیدنه ټول درست دي چې کله د انسان تعلق مع الله هغه درست شي د زړه اطمینان راحت په دته دومره حاصل شي دومره چې د ټول دنیا هغه بادشاه وي د ټول دنیا هغه زړه ته هغه اطمینان او راحت نه څومره چې یو ملنګ او یو درویش چې بس هغه به د دواړو سړه روټیو په هغې پسې بس شملو یو سیلور دا به پسې هغه وڅکي خو دومره مطمئن وی دومره مطمئن چې دغه اطمینان به یو بادشاه ته عمر نه پته هغه ولګېده چې انسانان چې اطمینان په کوم ځای کې لټوي په دغه ځای کې اطمینان نشته لاره خطا شوې اطمینان په څه شي کې دی نو اوس راځو د قرآن پاک نه چې د اطمینان هغه په څه شي الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایو چې الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړه اطمینان سکون کتا ته حاصلېږي د الله تعالی په یاد کې کتا ته حاصلېږي د الله تعالی یاد هغې کې د ټول دین هغه زموږ داخل ته مراقبه کې مراقبه صوفي مراقبه ده چې په 40 ګنټې کې ته یو ټیم هغه وباسي خپل نفس سره هغه محاسبه شروع کړي خپل نفس سره محاسبه مونږ کوي مونږ ټولې محاسبې د خپل سره شروع کړي وایي خپل نفس سره هغه محاسبه شروع کړي حاسبوا قبل ان تحاسبوا یا حاسبوا انفسکم خپل ځانونو سره حساب کتاب شروع کړي په دې ورځ کې لږ ټیم هغه وباسو ته دغه سوچ کوئ انشاءالله دا به ستا دپاره هغه چارې دي لکه سهار په دې وخت کې څومره ګناه داسې معمولي خبره ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سړی بهر به ګرځېدی څومره یو لوی انسان بهر به ګرځېدو
ګرځېدو هم داسې خلکو د خدمت لپاره واپس چې به هغه راغی کوړه به یې هغه نیول و د خپل ځان سره به یې حساب کتاب هغه شروع پلانې پلانې ځای کې شی کوه پلانې ځای کې مثلا ګټه پرته وه پکار ده وه چې تا خپله کړې وه هېڅ دې شوله دې نه کړه خپل ځان ترې کړه موږ ځان سره دا خبره موږ ته تصور کې هم نه راځي ځان سره به سم حساب کتاب هر سړی وجه سپین باز کله چې د انسان نظر خپل ځان ته شو کنه هر انسان نظر خپل ځان ته ورنه ماټر وکړي فرمایي چې حاسبو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې حاسبو انفسکم د خپل ځانونو سره حساب کتاب هغه شروع کړئ قبل ان تحاسبو مخکې د دې نه چې ستاسو سره هغه حساب کتاب شروع شي د خپل ځان سره په خپله باندې حساب کتاب وکړئ او کله چې انسان د خپل ځان سره حساب کتاب هغه شروع کړي دغه انسان په عمل کې دومره مخکې ترقي کوي کله چې یو انسان خپل ځان ته کامل هغه وایي دومره د انسان دی هغه په عمل کې په تنزل باندې ترقي نه کوي په تنزل اسباب د اطمینان هغه موږ اختیار کړي دي اطمینان د الله تبارک وتعالی په یاد کې دی د شریعت په احکاماتو کې دی د الله تعالی په دین کې دی په جوماتونو آبادولو کې دی په مانځه کې دی د الله تعالی په نوم اخیستلو کې دی چېرته هم کته وی چې هغه موږ چې څوم نن سبا اختیار کړي دي هر سړی پوه دی اطمینان پرې شته ډوډۍ خورو ټیم پاسې موبایل ګورو ټیم پاسې چکر لګو ټیم پاسې دا ټول ټیم پاسې او ټیم دومره شته کوم ځای نن د دنیا وخت د انسان د عمل لپاره ډېر معمولي وخت دی او موږ باندې هغه هم ډېر دی موږ وایو ټیم پاسې کوشش هغه اول مالا پسې نور لا ټولو مسلمانانو له هغه دا پکار دی چې مرض مونږ ته پته ولګېده چې مرض د کوم شي د وجې نه هغه راغلی مثال ته وباندې تا باندې یخني هغه لګېدل نه مثلا شونډې ماسترې خوړلې وي بدپالي نه کړی اوس بیا چې دی نه هغه څه کوي علاج کوي د علاج دپاره بیا ځان ته د شونډو یو برن کېږي یو کټوۍ ماسته ځان ته کېږي هغه خوري د علاج دپاره ته به حالانکې ته وایې چې ما باندې بیماري راغلې د دې د وجې نه او ته د علاج دپاره هم هغه استعمالوي زمونږ د ګناهونو د وجې نه زمونږ د نافرمانۍ د وجې نه د دنیادارۍ د وجې نه څه چې جوړ شوي دي زمونږ د دنیادارۍ نافرمانۍ د وجې نه هغه جوړ شوي اوس موږ چې هغه څه کوو اطمینان تلاش کوو واپس یې په دنیا کې تلاش کوو چې په هغه نه کېږي الله تبارک وتعالی د ټول امت مسلمه په حال باندې هغه رحمت